یو سر چې پریوزي راچوت شي ترې نسل سرونه خو زما زلمي د انقلاب په غږو څه پوهېږي په جهان د ننګیالو دي دا دوه کاره یا به وخوري ککرۍ یا به کامران شي نو مړ مې ګورې مه ګڼه ژوندی یم را بیدار بشم خس مې ګوړی مه ګڼه ستا د سترګو خار بشم داغ مې د زړګي دی د غیرت د ولولو نه ډک هر یو حرکت مې ګورې دی د زلزلو نه ډک د دې بچو د یتیمانو وارث زه یم د دې کونډو او د دې خویندو میندو د سر لوپټه شته جماعت اسلامي دی کلم چې دماکه وشي نو اسلام آباد کې صدر پاکستان وزیر اعظم د پاکستان گورنر د خیبر پختونخوا وزیر اعلی د خیبر پختونخوا اور کمانډران فوجي افسران د خپلو کورونو دیوالونه په چوتولو شروع وکړي کانټدار تارونه په لګولو شروع وکړي دلته فوټپات باندې مړي پراته دوی د بلوټ پروف ګاډو د لټون کوششونه کوي زه نن د دې امن مارچ نه مرکز او د صوبې واکدارانو ته پیغام ورکوم چې دا نشي کېدی چې پښتون بچی به په خپلو وینو په فوټپات او د هغه لاشونه به پراته او ته به په خپل دفتر او بنګله کې او په کوټه کې په امن او خوشحالۍ او په عیش عشرت کې به حکومت کې دا د خیبر پختونخوا خلک هم د دې عظمي شان ریلۍ په ذریعه باندې د دې ظالمانو نه تپوس کوي چې ستاسو سره جازونه ستاسو سره ټینکونه ستاسو سره فوجونه ستاسو سره زرګونو تعداد په لکونو تعداد کې سیکیورټیز افیسر او ځوانان تاسو ته د کم شي کمی دی چې تاسو د وطن ته تحفظ ورکولو کې ناکام شوئ خلکو په سترګو کې اوښکې ختمې شوې د پېښور آرمي پبلک سکول واقع د خلکو نه لایره نه ده د هغوی د یتیمانو ژړا هغه شهیدانو د کونډو چغې هغه لا څلور طرف ته هغه شان ژوندی دي چې د پېښور د پولیسو په جماعت کې بیا دماکه وشوه سلو نه زیات کسان شهیدان شو په سبب د ظالمانو حاکمانو کور او ګور او پېښور درې واړه یو شو زه نن تپوس کوم چې صفا خبره وکئ که تاسو دې خاورې ته امن نشئ ورکولی د دې خاورې وارث زه یم د دې بچو د یتیمانو وارث زه یم د دې کونډو او د دې خویندو میندو د سر لوپټه شته جماعت اسلامي دی بیا دا حکومت پرېږدوئ دا کرسۍ پرېږدوئ دا بنګلې پرېږدوئ دا جازونه او دا موټرې چې د غریب په وینو باندې تاسو پکې ګرځئ دا پرېږدوئ او که بیا مونږ دې خاورې له امن ورنکړه دا غز او دا میدان بیا خدا ناممکن ده چې قوم به مري او تاسو به په خپلو کې وزارتونه د ریوړو په شان تقسیموي او تاسو به د پروتوکول مزې علی قام به مري په خاورو کې به ماړې پراته وي په وینو کې به لمبېږي زما قام او تاسو د اسلام آباد او د پېښور واکمن به صرف یو دوه لفظونه ووایي او وزیر اعلی د خیبر پختونخوا ووایي چې بس د الله مرضي ده داسې وشو الله امن خوښوي نن ستاسو په حکومت کې امن نشته دلته 10 کاله د پی ټي آی حکومت پاتې شو او د دوی د حکومت په آخرنو ورځو کې دغه جنرال فیض افغانستان ته لاړو او د هغې نه پس هغه یوه داسې معاهده وکړه چې په سوشل میډیا موجود ده هغې ګواهان موجود دي او د هغې په نتیجه کې د خیبر پختونخوا امن بیا تباه و برباد شو نن د حکومت تپوس کوم چې د دې ذمہدار څوک دی د چا په مشوره باندې تلو په کوم پارلمنټ کې فیصله شوې وه د شپې په تیاره کې د قومونو د سرونو فیصلې د ولس د عزتونو فیصلې د مفاداتو فیصلې هغې زما قام تباه کو موږ مسترد کو موږ په دې پوهېږو چې دلته یو سازش ته دا وطن تباه کولو منصوبه ده اقا قوتونه په دې خاوره اوس خانه جنګي غواړي
यही इस्तेमारी कुव्वतें हैं जिन्होंने 70 में भी पाकिस्तान को 2 लाख किया। वही इस्तेमारी और साम्राज्य एजेंट आज फिर पाकिस्तान में आना जंगी शुरू करना चाहते हैं। इस मुल्क को लिसानियत की बुनियाद पर, कौमियत की बुनियाद पर, मसलक की बुनियाद पर तकसीम करना चाहते हैं। और मुझे अफसोस है कि सियासी लीडर और इस्टेब्लिशमेंट ने पहले भी पाकिस्तान की जुग्राफिया की हिफाजत नहीं की है। और यही सियासी लीडर